تاسو د موبایل نمبر به په یو څو ورځې کې بنديږي که دا کار تاسو ونه کړو نو ستاسو دغه نمبر چې دی دا بنديږي که ستا د رور په نوم یا د پلار په نوم یا ستاسو په نوم باندې او دغه غلطي په تاسو کې موجود وي نو دغه نمبر به بنديږي او تاسو به دا نمبر خور کړئ او دوباره بیا دا نمبر چې دی دا به نه راوځي قسمه قسم مشکل چې دي دا به تاسو ته جوړیږي ځکه د دې نه مخکې هم په دې باندې موږ ویډیو کړو خو هغه ویډیو چې د زیاتر کسانو نه و کتلی نو اوس په دې ویډیو کې دوباره دغه پیغام در کوم چې خپل نوم شناختی کارت چې دی دا نوی کړئ که د 2017 نه ستاسو شناختی کارت ایکسپایري نو دغه شناختی کارت چې دی نوی کوي که نه به دغه شناختی کارت چې کومې نمبرې دا نمبر چې دی دا په 2 سپتمبر باندې چې دی دا بندیږي دغه شانتې د ځینې کسانو رونه یا پلار یا به بهر ملکونو کې او بهر ملکونو کې او د هغوی شناختی کارت ایکسپایر شوی هم به دغه نمبر چې دی دا بندیږي دا تاسو له پکار دی چې د هغوی شناختی کارت راغستی او خپل نوم ته یو دغه نمبر راړولی نو که خپل نوم ته یو نه راړولی لاړ شئ او خپل نوم ته چې دی نمبر راواړوئ او یا یو شناختی کارت ایکسپایر شوی شناختی کارت چې دی دا نوی کوي او فرانچایز ته لاړ شئ هلته ګوتې ولګوئ نمبر چې دی دوباره تازه کوي که نه دغه نمبر به بند شي او دوباره چې دی بیا به دا نمبر نه راوځي